السلام علیکم ملګرو. محمد رضوان نه د टी20 کپتانی واغشتل شو. نوې टी20 کپتان بسو کی باقاعده د پی سی بی میټینګ شوه دی. د پی سی بی په دغه میټینګ کې دا فیصله شوه ده چې د درې واړو فارمیټو د لپاره به بیل کپتان ټاکل کیږي. د ون ډے د لپاره بیل کپتان، د टी20 د لپاره بیل کپتان، د ټیسټ د لپاره بیل کپتان. د ټیسټ کپتان شان مسعود دی الریډي، د टी20 کپتان زیات چانسز د شاداب خان دي، چونکه دا هم غلطه فیصله ده چې شاداب خان زیرو پرفارمنس سره د پاکستان ټیم کپتان جوړیږي. شاداب خان چې د ټیم نه بهر شوی دی د خراب پرفارمنس په وجه بهر شوی دی، اوس په ټیم ته واپسی کوي ایز ا کیپټن جی. اور د ون ډے کپتان کې دی شي محمد رضوان برقرار پاتې شي جی. بل غټ خبردار راغلی چې टी20 ټیم نه به رضوان، بابر اعظم، شاهین افریدي، نسیم شاه اور حارث رؤف د دې کلړیانو خاتمه هم کیږي. دا کلړیان به صرف ټیسټ اور ون ډے پورې محدود پاتې کیږي، لکه بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین افریدي، نسیم شاه، حارث رؤف. دا به تاسو د टी20 ټیم کې نه ښکاري. टी20 به یو بل ټیم جوړیږي چې د هغې کپتان شاداب خان دی. زیات ډیزرونګ چانس خو فخر زمان لري، چونکې فخر زمان چانس لري چې د टी20 کپتان شي یا محمد حارث کپتان شي. نوې ټیلنټ دی، راتلونکي ټایم کې به هم کپتانی محمد حارث له پاتې کیږي، نو په کار ده چې اوس نه ټرین کړلی شي. خو بیا هم شاداب خان د टी20 شان مسعود د ټیسټ اور محمد رضوان د ون ډے کپتان به جوړیږي جی. دا اپډیټس دي، خپله رائے کامنټ کوئ. والسلام.